السلام علیکم ملګرو، څنګه چل دی؟ خیریت دی؟ زما ویډیو د مقصد دپاره نن دا چې نن زما کوم ټوپۍ کې کوم د منشیات والا ډېر سیوا شوي دي، خاص کر پوډریان او زموږ د واړه واړه بچي پاکړي دي، بالکل کوم ځوانان دي ونې د ګل په شان ته ټوله ځوانۍ تباه شوې او کورونه یې بالکل تباه شول. نو دوی له پکار د انتظامي نه خاص هغوی ته سوال کوم انتظامي ولته چې کوم خرڅول والي دي منشیات والا د خلاف د ایکشن والي. او یو بله غټه خبره ده چې ګروپ ضلع صوابۍ کې دوی دپاره څه داسې سنټر جوړ شوی دی پکې علاج وشي که نه. زما خاص کر مطالبه ده د ایم پی اے صاحب نه او اسد قیصر صاحب نه چې د دې لپاره د خاص یو سنټر جوړ شي کوم چې دې کې د علاج وشي. او خیر د لازمي نه چې خامخا غټ سنټر دي د شپو کمرو داسې کور غوندې دي چې هغې کې د دې علاج شروع شي. د دې کوم ځوانان چې کوم دغه شوي دي زمونږ نشي سره کوم خراب شوي دي که نه، کوم بیمار دي او مونږ هم چې څه کېږي بالکل الله څخه څه خدمت یې که نه، نو انشاءالله مونږ به سره هم کوو. نو زما او اسد قیصر دا سوال دی بالکل ایم پی اے صاحب ته چې دې باره کې څه غور وکړي او داسې سنټر جوړ کړي. نو د خلکو دعاګانې به هم ولې د میندو خویندو او دا به دوی دپاره ډېر دغه وي. او یو بله خبره پکې دا ده چې زمونږ دومره غټ کلی دی که نه، دې کې یو پري ایمبولینس نشته کوم خیراتي چې ورته وایي که نه، چې خواوشا کور کې زمونږ وګوري چې خواوشا ډېر چاپېره واړه واړه کلي دي او هغې کې هغې ایمبولینس یې خیراتي ادارې هر څه پکې نشته. او یو ټوپۍ ده چې دومره غټ کلی دی، موږ دپاره ډېر د شرم خبره ده چې زموږ سیاسي کوم خلک دي چې دوی د خپل الیکشن دغه دپاره څه دنیا پیسې او دغه یې که نه، او چې دا دغه راشي پکې داسې ټایم څه خیاطي کار کول غواړي نو هغې کې بیا یو بل نه بالکل مرسته ورسره نه کوي که نه. دوی له پکار دي خاص کار زموږ چې کوم ټوپۍ شتمن خلک دي کوم پیسو والي دوی ته زما سوال دی داسې یو پري ایمبولینس ته دوی داسې دغه کړي چې هغې لپاره کوم غریبان زموږ چې کوم دي ټوپۍ والا داسې غریب وي پکې چې هغې مریض صوابۍ ته پېښور ته پنډۍ ته نشي بوتلی او که بوځي نو که هلته ټیکسي ورته دومره پیسې وایي چې هغې د وس نه بهر وي. نو دا به د هغې ډېر ثواب کار دی، صدقه جاریه هم ده. دوی له پکار ده چې داسې څه کارونه وکړي چې د کلي دپاره چې زموږ د کلي هم څه داسې دغه چې خلکو دعاګانې والي غریبانانو. او کوشش وکړئ دا ویډیو ډېره ډېره شیر کړئ. ستاسو ډېره مننه، والسلام.